الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا جسد له لا ولد له ولا والد له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا وأتقانا وأزكانا أحمد الأنبياء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزتمندو مسلمانانو د رمضان المبارک میاش قابو ده او په مسلمانانو به یو ځل بیا
دا د خوشحالی میاش، دا د الله رب العالمین د طرفه یو لوی رحمت او د الله رب العالمین یو تحفه، دا الله رب العالمین یو انعام، دا به مسلمانانو ته میلاویږي. دا د الله تحفه ده، د الله انعام دی، او د الله رب العالمین رحم دی چې دا رحم یې په خپلو بندګانو کړی دی. په دغه آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایماندارو، اے مومنانو، تاسو باندې د رمضان المبارک د میاشتې روزې نیول فرض شوي دي. دا خبره مومنانو ته ده، په یا ایها الناس سره نه ده چې تمامو انسانانو نه، ځکه هغه چا لره دې پیدا نشته دی چې هغه په الله رب العالمین باندې ایمان نه ایمان یې نه راوړی. کافر له څه پیدا نشته، او چې کله یو سړي کې ایمان راغی، هغه که نارینه دی هغه که زنانه ده، که ځوان دی او که مشر دی، خو الله وایي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام، په تاسو باندې فرض شوي دي د رمضان المبارک د میاشتې روزې نیول، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې دا فرض شوي په هغه کسانو باندې چې ستاسو نه مخکې وو. الله رب العالمین وایي دا صرف په تاسو باندې ما فرض نه کړي چې یو زیاتی عبادت می تاسو له درکه، دا په مخکینو امتونو کې هم و دا روزه چې په هغې باندې ما دا فرض کړې وه، اگر چې د هغې ترتیب جدا و، هغه روزه د دې په نسبت باندې ګرانه وه، خو لیکن دغه د رمضان المبارک میاشت وه، دغه روزه وه، په مخکو باندې فرض وه او په دې امت باندې الله رب العالمین فرض کړه. یا الله د رمضان المبارک د میاشت دی ولې فرض کړلې په دې کې روزې نیول؟ الله وی لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو کې تقوا راشي، پرهیزګاري راشي، د الله رب العالمین نه یره پیدا شي، دې دپاره چې د الله نه ویریږئ. د روزې غټ مقصد دا دی چې د الله رب العالمین تابعدار یو بنده جوړ شي، د الله نه ویریږي، د الله سره محبت پیدا شي، د الله نه تمه پیدا شي. یو حدیث، هغه حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان المبارک د میاشتې نه یو ورځ دوه مخکې یو بیان کړی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهترین وعظ او نصیحت کړو صحابو ته. هغه حدیث ویما دې لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل راشي. در شعبان میاشت ده او کېدای شي بل د جمعې ورځ په دې کې رانشي او د رمضان المبارک میاشت شروع شي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبرې چې صحابو ته کړې وي، هغه خبرې موږ او تاسو مورو. د الله نه امید ساتو چې الله رب العالمین موږ په دې پوهه کې او الله رب العالمین عمل لا نصیب کی. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي
وخطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر وکمنگتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت وکا وعظ وکا منگتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فی آخر یوم من شعبان پا آخرانی ورځ د شعبان باندې دا کوم میاشت شروع ده د دې په آخرانی ورځ باندې مونږ ته واعظ او نصیحت وکا دې ته ویل کېږي استقبال رمضان. استقبال رمضان چې د رمضان المبارک استقبال وشي عزتمندو دا رمضان د الله رب العالمین د طرفه میلمه دی زمنګ علاقو ته چې میلمه راځي نو د هغې دپاره څومره تیاری من کو د هغې استقبال کو که د چا کور ته میلمه راشي د خپل وس مطابق دی د هغه میلمه قدر کوي هغه میلمه ته راوځي د کوره هغه میلمه ته تکیه وغیره سمي میلمه له خوراک ورکوي د خپل پخلی نه لږ سیوا لږ زیادت پای کې کوي د دې لپاره چې دا میلمه د قدر وشي او د عزت وشي د تعظیم وشي. یو پروګرامي هغې له یو میلمه راځي که دینی پروګرامي او که دنیاوي هغې له یو میلمه راځي د لرې نه یا د نږدې نه خو هغه یې میلمه د هغې دپاره څومره انتظامات دي د هغې دپاره مسلمانان څومره د هغې په تمه باندې د هغې استقبال کوي دقه شان رمضان المبارک د دې استقبال د دې نه زیات پکار دی ځکه دغه میلمه خو زمونږ و دا خو د انسانانو یو میلمه و چې د هغې دپاره موږ څومره کینو پاسو څومره استقبال کوو مخې ته وځو نو چې د الله میلمه او هغې استقبال څوک ونه کړي نو الله رب العالمین به څومره خفه شي د الله د میلمه استقبال پکار دی د الله د میلمه قدر کول پکار دی نو رمضان المبارک د الله میلمه دی او د دې قدر دا دی چې په دې کې هغه کارونه وکړه کوم چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ویلي دي او څنګه هغه کړي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بیا صحابه چې کومه طریقه په رمضان المبارک کې اختیار کړي و هغه وکړه د الله د دې میلمه قدر به ادا شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای په دې شعبان په دې اخره باندې ویله چې اے مسلمانانو قال یا ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم اے خلقو اے مسلمانانو قد اظلکم یقینا راغل پتا سو باندې شهر عظیم دسی میاش چې ډېر عزتمند میاش ده ډېر عزتمند میاش پتا سو باندې راغله دا میلمه را روان دی اے صحابه اے مسلمانانو یو بهترین میاش پتا سو باندې راغله او عظیم عظمت والدا او بیا نبی علیہ السلام وای مبارکون د برکت نه ډکه ده د خیر او د برکت نه ډکه میاش ده دا د خیرونو د برکتونو نه ډکه میاش ده. عزتمندو مبارک الله دې برکت اچون کې مبارک دی را باندې چې کسری زیری نو دا مبارک شي مبارک معنا برکت اچون کې نو مبارک صرف یو الله دې نور څوک نشتا او مبارک د الله پیغمبر مبارک دی د الله قرآن مبارک دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر مبارک دی دغه شان د رمضان المبارک میاش مبارک ده دا جمعات مبارک دی مسلمانان مبارک دی دی کې الله رب العالمین برکت اچي نو د الله پیغمبر وای مبارکون د برکت نه ډکه ده.
د دې د برکت او د دې د برکت کېدو تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل کې چې څنګه برکتی ده برکت واورا زکه وجه ده یو کثرتی زیاتواله او یو برکتی په کثرت زیاتوالی او په برکت کې فرق دی کثرت دای یو شی ډیر دی خو لیکن پیدای کم ده دته کثرت وای یو شی ډیر دی خو پیدای کم ده او برکت دی ته ویل کیږي چې یو شی کم دی خو پیدای ډیر ده چې کمی او پیدای ډیرای یو شی لګي او پیدای ډیرای نو دغه ته ویل کیږي برکت لکه مثال په تور باندې څلور روټۍ دي او هغه روټۍ یو کسو خړې او باغې باندې مول نشه دا روټۍ ډېرې وي څلور روټۍ وي دې مول نشه نو دا زیاتې وي کثرت دغې ته وایي روټۍ ډېرې دي خو پیدا یې کمه وکړه یو قسم پې مول نشه بل طرف ته یوه روټۍ ده او په هغې باندې دوه کسان ماړه شو نو خیر او برکت دغې ته ویلی کېږي چې دا روټۍ کمه وه لږه وه یوه وه خو پیدای څومره شوه چې دوه کسان په هغې باندې مړېږي دا برکت الله تبارک وتعالی چې څه کې واچوي نو الله رب العالمین مبارک دی هغه شی برکتی شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رمضان المبارک د میاشتې برکت داسې ذکر کوي وایي دا څنګه مبارکه ده نو د الله پیغمبر وایي شهر عظیم پتا سو باندې راغله عزتمند میاش او عزتمند دغه څومره ډېر عزتمند ده مبارکون د برکت نه ډکه ده شهر فیه لیلة خیر من الف شهر دسې برکت په دې کې پروت دی چې په دې میاشت کې یو شپه ده هغه د زرو میاشتو نه غوره ده دې برکت ته ګوره که نه چې د الله پیغمبر وایي یوه شپه ده یوه خو د زرو میاشتو نه غوره ده یوه شپه ده نو لږه شوه ډېرې شپې نه دي یوه شپه ده خو برکت پکې دومره دی چې په هغې کې د زرو میاشتو د هغې نه زیات ثواب الله رب العالمین په هغې باندې ورکوي د زرو میاشتو نه جوړیږي 83 کاله او 4 میاشتې 83 سال او 4 مهینې نو 83 کاله 4 میاشتې د دین هم زیات ثواب الله رب العالمین ورکوي داسې الله نه دی ویل چې د دې برابر نه د دین هم زیات نو دې ته برکت وایي چې یو شپه ده خو الله پکې دومره برکت اچولی دی چې پیدای څومره ډېره ده شپه لږه ده یوه ده او پیدای دومره ډېره ده چې 83 کاله 4 میاشتې د هغې ثواب میلاویږي لکه دغه شپه کې چا 2 رکاته مونځ وکړه 2 رکاته مونځ یې وکړه نو دا به داسې حسابیږي لکه دې انسان چې 83 کاله او 4 میاشتې پرله پسې دغه شان مونځ کړی 2 رکاته چا په دې کې یو آیات ووایه د قرآن نو دا به داسې لکه د چې 83 کاله او 4 میاشتې د الله د کتاب دغه آیات ویلی دی چا په دې کې یو ځل سبحان الله ووایه دا به داسې حسابیږي لکه 83 کاله او 4 میاشتو نه زیات چې دغه انسان سبحان الله ویلی داسې هر یو عمل نو دې ته ویلی کېږي برکت د الله پیغمبر وایي په دې کې یو شپه ده چې خیر من الف شهر چې غوره ده د زرو میاشتو نه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا دا داسې میاشت ده چې الله رب العالمین په دې کې د ورځې روژې فرض کړلي او د شپې پکې الله رب العالمین قیام تراویح سنت او نفل ګرځول دي داسې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دومره برکتي ده او دې کې 2 عبادتونه اهم دي نورم پکې شته او کولی شي خو د الله پیغمبر وایي 2 کارونه په دې کې اهم دي د ورځې روژه او د شپې عبادت تهجد او تراویح چې دا پکې الله رب العالمین 2 عبادتونه مقرر کړلي
خدا الله پیغمبر وای چې د دې روزي نیول فرض دي او د دې د شپې قیام تراویح هغه سنت دي. دی حدیث کې تطوع عن لفظ راغلی دی، علما دې ذکر کوي چې سنت دي. تطوع خپل معنی نه پل لازم، خو سنت تم کله نه پل ویلې شي. تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. وس برکت ته ګورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې پدې کې د خیر او د نیکی یو کار وکړه او نه پلي وکړه کان کمن ادى فریضه فيما سواه، دغه انسان دسی ثواب ورته ملاویږي لکه دی انسان مخکې وختونو کې د رمضان نه مخکې چې د فرض کم کولو پاغي کم ثواب ملاوي ده. د فرض عمر ثواب الله رب العالمین په سبانه ور کوي په نفل باندې. چې چا نفل وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د فرض ثواب الله رب العالمین ور کوي. د فرض ثواب وګوره د فرض او د نفل مابین کې څومره ډیر فرق دی، خو الله رب العالمین پر رمضان کې دومره رحم کوي چې په دې نفل باندې هم څور کوي د فرض. ځکه د نفل او د فرض دومره فرق دی چې ستانه فرض پاتې شو، فرض مونږ نه پاتې شو او بیا د داغي قضام راو ګرځاو لکه هغه ټیم د نه لاړ نو فرض اوس چې ته نوافل ټول عمر کې کنه ټول عمر دغه ثواب نشر لاندې کولای کم چې هغه د خپل ټیم کم ثوابو د فرض هغه نشر لاندې کولای. د رمضان المبارک یو روزه در نه لاړ او قضا شو بیا کوم نسی ټول عمر کته نپلی روزي ونسی خدغه د فرضو روزي هغه ثواب نشر لاندې کولای. د فرضو د نفل دومره فرق دی، فرض فرضی نفل نفلی سنت سنتی دار یو خپل درجه ده. نو د الله پیغمبر فرمایي چې په رمضان المبارک کې د نفل ثواب په فرض باندې لري او بیا وایي ومن ادى فريضة فيه كان كمن ادى 70 فريضة فيما سواه. چا چې پدې کې یو فرض ادا ک یو فرض نو د دې په بدله کې الله رب العالمین دومره اجر ورکړي لکه د چې اویا فرض وکړه. لکه دا د جمعې مونږ اوس چې وکړه کنه وسم وکړه نو روزه نه ده نو مونږ ته د یو جمعې مانځه ثواب میلاو شي چې دیو د جمعې یو مونږ وکړه. او چې روزه رااله او دا د جمعې د 2 رکعات مونږ وکړه لکه دا چې مونږ اویا ځله کړي کولاړ شي اویا ځله دا مونږ کو دومره ثواب الله رب العالمین پر رمضان کې ورکړي. او بیا نبی علیہ السلام وای وهو شهر الصبر، دا د صبر میاشت ده، دا رس میاشت ده د صبر میاشت ده. والصبر ثوابه الجنه، او د صبر ثواب جنت دی. دا د صبر میاشت ده په دې کې با صبر کې. یو بل حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کتا ته څوک بدر دې موي کنزلم کوي جګړه در سره کوي ته وای ارز روجای ما بس ځسنه شم ویلې که مسلمان دې څه وته وایا پدی با الله صدر کی جنت با الله در کی در صبر میاشتا. وګوره دا روزه الله رب العالمین را لېګلې د صبر د پاره ده. کوي انسان هغه داسي چې د سحر نه د ځان وګې کړي دې تګې کړي دې ماخامه پوری د صبر دې کنه ځان کلک کړي دې خوراک او ته شته دې څه کمې نشته خوراک شته خو دې نه خوري ځان صبر کړي دې نو دقه شان بدن کې بدام ماده پیدا کې چې پتا کې صبر راشي دا د صبر میاشت ده. نو اکثر خلک بیا ټول جګړې دی لراوړي مازیګر شي کته وزي زکاو خدای الله کتاب د کینی نه کنه نو چې مازیګر شي بیا کلا وس خلا ګرمي نشته مخکې په واورو جګړې کولې سکل بلا سکه پته نه لګي او دارنګي بیا وایره زموږ دماغ کار نه کوي نسواریان یو حکور کې نه کنه کور نشي کې ناشته آلته بازار ته وزینو یو پکوړو والا بوی یو بل بوی ټول ورځ پروژه کې د غشن تیری کی د الله بندیانو د رمضان المبارک میاش خو هو شهر الصبر در صبر میاشوا چې په دې باندې بس صبر کې ځان بکلکه جګړې باندې کې
پدی بچا ته کنزلی او بدره دی نه وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای دا هغه انسان هیڅ ضرورت نشته چې ځان وږي او تګي کی چې هغه دروغ پرې نه دي کنزلی پرې نه دي جګړې پرې نه دي دا کارونه پرې نه دي نو دغه انسان د هیڅ پروا نشته چې ځان یې څه وږي کوجوږي دي کینو ټول شپه ودرې دو شل نه چې 50 رکعات تراوی وکړي نو ودی کینو هیڅ پیدا ورته بیان ملاویږي اله به پیدا ملاویږي چې کله دغه انسان د چې کوم د نوزان د ګناهونو نه پکې منع کا او هو شهر الصبر د صبر میاشت ده عزتمند صبر په درې قسمه دي یو د الله په تابعداري باندې صبر دویم د ګنا نه صبر او دریم په مصیبت باندې صبر دای ځان کې پیدا کا او بیا نبی علیہ السلام ورپسې دی حدیث کې وایي دا د نبی علیہ السلام هغه تقریر دی ګوره دا هغه خبرې دي نبی علیہ السلام وایي وهو الشهر المواسات دا میاش د غم خواري دا د غم خواري میاش دا چې په دې کې به د مسلمانانو سره غم خواري کوي د بل نونې بنرا شو کې د بل چې کوم د بل انسان سره په دې کې ظلم نه کې بلکې دا د غم خواري میاش دا چې یو بل سره په دې کې غم خوار جوړ شه د بل مسلمان غم وکا هر مسلمان د بل خیرخوا په دې کې جوړ شي او بیا وای وهو شهر یزاد فی رزق المؤمن فی دا د سیمیاش دا چې په دې کې د مسلمان رزق الله پراخه کوي رزق په دې کې پراخه کیږي الله تبارک وتعالى ور کوي او بیا نبی علیہ السلام وای من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار چا چې پدې کې یو روزدار لا څور کلو هغه په روزه ما تکللا نو دا د ګناهونو د بخنې سبب جوړ شي او د څټ جهنم نه پدې سره آزاد شي وکان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شيء او د لپاره دومره اجر ولیکل شي لکه څنګه چې د روزدار سړي روزه نیولله لکه تا ماقام کې چاله څور کلو په هغه د روزه مات هغه روزه چې کوم د نستا په خوراک باندې ما تکلا دومره ثواب ستا نور وشو لکه هغه ته چې پروژې نیولو باندې څومره میلاو شو هغه ثواب ستا نور هم وشو دا اضافي دی ښه دا هغه ثواب دی روانه غستو دا هغه کمې نه راځي بلکې دا اضافي یو ثواب وګاټه لکه دوه کسان دي په دې کې د یو کس روزه نیول دا دی بلم نیول دا خود دا راولګې دا یو دی بل څه شی ورکه باغې باندې د روزه ما تکلا تر دې چې وبو ولې نه وي د الله پیغمبر نورستو صحابه تپوس کوي وې د الله پیغمبره اې د الله پیغمبره ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم من کې خو هر یو د سینې یو چې منګه په خلکو باندې د خلکو د روزې د لپاره څور کو دارنګي هغه په روزه ماته کی سره سره دومره نشته ری دا غي سوچ داو کې دی چې ډیر خوراک به یعنی هغه په پوره مړولي نبی رسول الله نه 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 ويوت الله هذا الثواب ورکی الله تعالی دا ثواب من فطر صائما على تمرة چا چې روزدار الله یو کجور ورکړه یو کجوره ورکړه بیام الله دغه ثواب ورکي او شربت ما ان او یاد وبو یو ګوټي ورلا ورکا وبو خو به سیاره او بده ورلا ورکلې په وبو باندې یو ګوټي ورکا داغي بوجم الله رب العالمین تعالی دا پیدا ورکي او مزقت لبنین او یا یو ګډ شودو هغه دی ول ورکا نو پدی باندې الله رب العالمین دغه ثواب تعالی درکې پورا کپاغه مول نکی نو بیام الله رب العالمین تعالی پدی باندې اجر درکې هغه چې روزنی ول دو هغه ته څومره ثواب میلاو شوی دی هغه عمر ثواب تا ته پدی باندې میلاویږي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای وهو شهر اوله رحمه دا د سیمیاش دا چې ردی اولی سر رحمت دی و اوسطه مغفره د دې درمیانه حصہ د الله مغفرت دی او بخنه پکې کیږي و اخره عتق من النار او په اخره کې الله رب العالمین د جهنم نه خلاص ول کوي وګوره د سینه دا ټول میاش کې هم د جهنم نه خلاصيږي ټول میاش کې هم الله بخنه کوي ټول هم میاش کې هم د الله رحمي خدا په اوله حصہ کې دا هر څه خو رحمت پکې ډېری په دویمه حصہ کې بیا هر څه خو لیکن بخنه پکې ډېری او په دریمه حصہ کې هر څه خو د جهنم نه خلاصې پکې ډېری بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل امتیانو ته ویلي چې سکارونه وتا سوم کوي سکارونه وکي
یو دارې چې من خفف عن مملوکه فيه غفر الله له، چا چې د خپل نوکر نه پدې کې کار سپک الله تعالی به هغه ته بخنه وکي. تا سره یو کس دی مزدوری کوي ستا کور کې دی او هغه ستا تعالی کار کوي مزدور دی دیاړې مار دی، هغه ته دی وی چې را خیر دی ته پدې کې دا کار چې کم نه لک کم کوا، نو چې کم کې داس پکواله دی پیراوستو الله رب العالمین بتا ته بخنه وکي. واعتقه من النار، او د اور نه الله رب العالمین خلاص کی. خو خلک الټه چلیږي ونه بس خو سار کې چې کم دنو خو وخت راځه پېشمنه چې نه کړي کنه بس دغه منځم پرې دا او بس راځه هغه ټیم نه سړی خلولې او به خو نه وخت چې کم دنو هغه ټول ورځ په روزه کې به هم کار کوي. د الله پیغمبر وایي چې بده کې د غمخوارۍ میاشت ده، پدې کې بعد اسکه په خلکو برحم کې، او نبی علیہ السلام وایي څلور کارونه پدې کې ډېر ډېر کوي. پس تکسروا فيه من 4 خصال، څلور کارونه ډېر ډېر کوي. او دو خصلتونه او دو خوونه د سيدي چې هغه ستاسو رب ستاسو نه پاغي باندې راضي شي، او دو خوونه داسې دي چې دا غي ستاسو خلاصې نشته. اولنی دعا چې پاغي باندې ستاسو رب راضي کیږي. نبی علیہ السلام وایي په شهادت الله اله الا الله وتستغفرونه، یو لا اله الا الله ذکر ډیر کوي او دویم استغفر الله د دې ذکر ډیر کوي. دا دو پکې زیات کوي، یعنی نورم ذکرونه ځان لوي خدا پکې زیات وایي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دو کارونه د سړي چې دا غي نستاسو خلاصې نشته غم کوي. یو پتسالون الله الجنه، دا الله نه ځان له جنت غواړي، وتعوذون به من النار، او دا الله رب العالمین غواړي چې الله موږ د جهنم نه خلاص کا. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چا چې په یو روزدار باندې وبوس کلمه خام کې الله تبارک وتعالى به الله د دې په بدله کې زما د حوض کوثر وبول الله رب العالمین ورکی، او لا یظمأ حتى يدخل الجنه، د جنت د تلو پورې بیا تګې نشي. هغه میدان محشر کې چې سخت ده د تن د ورځ د پای کې بیا د تګې نشي. عزتمند د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خبرې وي چې د رمضان المبارک نه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کړي صحابه ته هغه تاسو واورېدي چې رمضان المبارک یو ورځ دین نوم نه دی چې انسان ځان تګې کی ځان وګې کی، بلکې د رمضان المبارک اصل مقصد دا دی چې انسان کې صبر پیدا شي، په انسان کې غمخواری پیدا شي، انسان د ګناهونو نه بن شي، پدې کې انسان د هر قسمه شر او فساد نه لاس راوالي. یو بل حدیث ما ابتدا کې ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله رب العالمین د رمضان المبارک کې اولنی د دنیا د اسمان تر کوزيږي څنګه چې د الله د شان سره خای، او الله رب العالمین وای یا باغی الخير اقبل، اے د نیکو کون کې رازه دامیاش دا یو پیکیج دی د الله رب العالمین د طرفه، د الله رب العالمین د طرفه ته انعام دی او تحفه ده، راشه او دارنګي و یا باغی الشر اقصر، اے د شر والا، اے فسادی انسانا، اے کنزلمارا، اے جګړو والا، اے غیبت کون کیا، اے چغل خورا، اے شیطانی کون کیا، اے اتفاق ختمون کیا، اے بس چې څومره ګناونه دي کنه ټول هغه ته وای ته لک صبر وکه کنه اقصر لک بنشه روزه روانه ده لک د دینه بنشه دا کارون لک چټي وکا. نو الله رب العالمین دې په دې باندې عمل توفیق را نصیب کړي.